الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام خیبر آنلاین سره زه سی آر علي شاه پروګرام کې ما سره ملګرتیا کوي فیاض احمد. کتونکو نن پروګرام کې چې کوم موضوعات باندې موږ خبرې کوو، لومبني موضوع موږ سره دا پارلماني سیاست یا د پارلیمنت رول کله نه چې د نیشنل اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی، دی حکومت ته راغلی دی، د هغې نه پس اپوزیشن کوم چې دی وخت کې په نمبر وایز ډېر مضبوط دی، هغې نه پس پارلیمنټ چې کله هم سیشن وي د شور غوغا د هغې ښکار شي، اخر زیاتره چې کوم تعمیري کار وي د پارلیمنټ چې کوم هغه بنیادي رول دی هغه پلی کولو کې موږ که وګورو نو هغه کردار چې دی نو هغه د پارلیمنټ تر اوسه پورې نه ښکاري، ځکه چې اکثر یا خو ذاتیاتو باندې مسلې شروع شي یا د یو پارټۍ بچ کولو دپاره یو طرف ته لړ شي. ټریجري او اپوزیشن بینچز چې کله نه دا اسمبلی د دې دا الکټ شوی دا موجوده اسمبلی نه موږ دي همیشه د جګړو او د غویمو ښکار وي. تېره ورځ چې کوم مینی بجټ وړاندې کېده په هغې کې د اپوزیشن لیډر په قومي اسمبلی کې چې شهباز شریف هغه تقریر شروع کړ، هغه په حکومت باندې او په وزیر اعظم باندې تنقید وکړ، د هغې نه پس د هغه تنقید سلسله شروع شوه. د کم سیاسي امورو د وزیر اعظم لپاره سیاسي امورو معاون چې کوم دی نعیم الحق، هغه بیا د هغې نه پس یو سټیټمنټ ورکړ او هغه ډېر زیات سخت و د اپوزیشن لیډر په خلاف. بیا د هغې نه پس نن چې کله اسمبلی سیشن وشو د پی ایم ایل این چې کوم مشرانو هغوی یو پریس کانفرنس وکړو او په هغې کې هم هغوی دغه وویې چې که چېرې اپوزیشن لیډر په اسمبلی ته په هغه باندې بندیز ولګېده یا هغه نه وي نو موږ به قائد ایوان یعنی وزیر اعظم عمران خان هم پارلیمنټ ته نه پرېږدو. لومبنۍ موضوع زموږ دغه ده چې خلک خو دغه منتخب دغه غړي منتخب کي، دغه خپل نمایندګان اسمبلی ته ولیږي، خو د هغې کار په اسمبلی کې څه دی. لومبني موضوع زموږ دغه ده. دویم موضوع موږ سره ده په بنو کې خلکو په خپل مدد باندې، یعنی موږ د دې نه وړاندې کتلو چې جوماتونو دپاره به چندې راغونډېدې، خو دلته بنو کې سړک و کوم چې حکومت په کار شروع کو او ښه ټیک ټاک د هغې بجټ و هغه ترسره نه شو. اخره کې خلک د هغې نه تنګ راله، احتجاجونه ډېر زیات وکړو، هغې نه تنګ راله، اوس په خپل هغې چنده راغونډه کړې ده او هغه سړک هغې په خپله جوړوي. دریم موضوع مونږ سره همدغه رنګه ده د بجلی حوالې سره د پښتونخوا کې اکثر مونږ ګورو پښتونخوا حکومت نه چې کله ورو یا چارواکو نه ورو نو هغوی وي چې مونږ سره بجلي دونه نه چې سرپلس ده او نورو خلکو له یې ورکوي خرڅوي. خو بل خوا مختلف پیسکو لخوا اعلان شوی دی چې شپږ ګریډ سټیشنې به هغوی ډېرې زر بندې کړي، ځکه چې هلته لاین لاسز زیات دی، هلته کې د بجلی غلا د وجې نه دغه ګریډ سټیشنې بندېږي. همدغه شانتې په شبقدر کې څلور چې کوم فیډرې دي په هغې لاین لاسز زیات لاین لاسز د وجې نه ویل کېږي چې کوم د پیسکو ترجمان دی نو هغه وایي چې دغه په 28 جنوري باندې موږ دغې ته بجلي بنده کړو. څلورم موضوع هم موږ سره ډېره امپورټنټ او هغه ده زموږ په معاشرې کې د علماء کرام کردار. یو غونډه شوه پیښور کې، ټول علماء کرام پکې راغونډ شو، د اوبو کمې یا دغې حوالې سره هغوی خپل کردار به څنګه لوبوي په دغې باندې به خبرې کړو. لومبنۍ موضوع د موږ سره فیاضه څنګه چې ما خبرې وکړې، پارلیمنټ چې کله نه سیشن شروع شوی دی د دې پارلیمنټ دا ټرم شروع شوی دی، د دې موږ هغه تعمیري کار ونه کته، همدغه پارلیمنټ دی ورسره پیرلل په سینټ کې هم دغه مسله روانه ده. اخر د دې حل څه دی؟ حکومت کوم چې پی ټي آی چې کوم دی وخت کې حکومت کې د هغې رویه ډېره زیاته سخته ده، که اپوزیشن داسې دی د هغې خبرې ټیک نه دي چې د هغې د وجې نه دا هاوس نه چلیږي. ګوره سیار، یو خو د سپیکر قومي اسمبلی اسد قیصر هغه ته زه سلام وړاندې کول پکار دي چې به یک وخت هغه د دوو اپوزیشن ډیل کوي. یو خو زما مطلب دا دی چې اوریجنل کم اپوزیشن دی او بل خوا د پی ټي آی چې کم وزیران دي د هغوی بیانات دي، بیا په هغې کې د ایوان چې کم ماحول دی هغه ښه ساتلو لپاره هغه کم کوششونه کوي. نو یو ډېر زبردست پریشر هم په هغه دی، خو هغه چې کم کارکردګي ده اوسه پورې ښه ورته مونږ ویلی شو. یو خو دا ده چې د دې به ذمہوار څوک په هر اسمبلی کې په هر پارلیمان کې اپوزیشن او د حکومت دا کار وي چې قانون سازي وشي په ښه انداز باندې، مختلف ملکي چې کوم مسایل دي په هغې باندې ډیبیټ وشي. خو دا مونږ ګورو
یو عجیبه شان مثال دا جوړیږي چې په دې پارلمان کې وسنۍ چې کوم دی په دې کې اپوزیشن د ماحول خرابولو لپاره یا حالات خرابولو لپاره ایوان کې دننه دومره شور نه کوي څومره چې په حکومتي کوم غړي دي هغوی دا شروعات کوي ابتدا د دې شیزونو هغوی کوي موږ د هغوی د وزیرانو هم کتلي دي نو دا یو عجیبه صورتحال پیدا کوي یو خو دا دی چې باقاعده توګه د حکومت چې کوم وزیرانو ته دي هغه دا ویلی شوي دي چې ماحول به ګرم ساتل وي او زموږ چې کوم اوټ بینک دی کوم موږ اوټ اغستی دی هغه هم موږ په دې باندې اغستی دی چې زموږ کوم د روایتي سیاست خو ټیک ده لکه په اوټ په دې باندې اغشتې چې هغه وخت کې به دوی دعوې کولې په اپوزیشن کې که موږ حکومت کړله موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو نو دغه څیز چې کوم د حکومت کارکردګي ده هغه که دی په موجوده په اسمبلی کې ډېرې زیاتې چغې ووایي یا دعوې وکړي په دغې باندې خو نه پټېږي کارکردګي خو به خلکو ته ښکاري ټاپ ټو باټم راځي د هغې یو اثر نو هغه څیز خو په دغه باندې نه پټېږي بله خبره تا وکړه چېرې لکه د حکومتي غړي خرابول کوشش کوي د اسمبلی پروسیډینګز پرون چې کوم د اسمبلی چیرکولا د پی ټي آی چې کومه غړې ده مرزا حسن هغه پریزایډنګ افیسر ده هغې چې څنګه راله پرون پرایویټ ممبر ډے وه هلته کې ډېر زیات بلونه وو چې هغه به پیش کېدل هغې فلور ورک چې کوم ډېر فایر برینډ دی او ډېر زیات شعله بیاني کوي مراد سعید ته او مراد سعید صاحب چې کوم دی هغې نه پس شروع شو هغه بیا یو لانجه جوړه که نه هغه څیز اوس بیا را شروع شو د دې لکه د دې پکار نه ده چې لکه په پی ټي آی کې کم سین وایسز دي یا پارلماني پالیټکس باندې ډېر جوور نظر لري پرویز خټک صاحب شو یا قریشي صاحب شو هغې ته پکار چې خان صاحب کنوینس کړي چېرې دا کسانو ته دوی وایي چې دوی لږه ګزاره کوي یاره په دې باندې خبرې اترې هم شوي دي مخکې هم چې کوم دا معاملات راغلي وو باقاعده توګه اسد قیصر چې څنګه ما خبره وکړله سپیکر ذمهواری وي د ټول ایوان ماحول هغه کنټرول کوي هغه او یو نور چې کوم سینیر سیاستدانانو هغه باقاعده توګه وزیر اعظم ته دا ګیله کړې وه چې زموږ کم منسټر دي ځینې هغوی بعض ټایم ډېر زیاتې خبرې اترې وکړي او د هغې په وجه ایوان نه چلیږي ورسره قانونسازي نه کیږي نو په هغې حواله باندې لا که موږ دا ووایو چې دا د پیم هاوس د طرفه کیږي یو سیګنل ورکړی شوی دی چې ټف ټایم ورکړی دې که خو بیا لکه لجسلیشن کولي حکومت سره هغه نمبر دم نشته دا خو بیا ډېر زیاته ګران نه ده چې کوم دي دا د ټارګېټ څخ چې کالر دی را سره امان الله رور دی تخبینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو دا ټاپک کوم واورېدو جی اوس موږ د مزدور آباد کې یو لاره ده او نالۍ د اوبه دي دا کورونو ته دا اوبه یو فوټ ورختلي دي موږ ته دي مشواري صاحب له تاسو د کارکردګۍ په د بلو خبره مو کړه که نه جي صحیح نو هغه موږ مشواري صاحب له لاړو نو هغه وایي چې کله د دې پڼ وشي نو ستاسو دا کار به پکې وشي او کورونو ته اوبه چې کوم دی نو ډایرکټ ورختلي دي او ور روانې دي او د څلورو مالي اوبه دي او دې ته یو 200 فوټه نالۍ ده دا ورته دوی نشي کولی که نه نو مشواني صاحب موږ ته یاره دا کله پڼ وشي نو ستاسو کار به وشي نو موږ ورته وایي چې زموږ خو مسله دا ده چې زموږ خو په کورونو ته اوبه روانې دنده دغه دي نو دا پڼ به ستا میاشت پس کېږي شپږ میاشتې پس به کېږي نو موږ به زموږ څه حل دی صحیح ده مننه وروره مننه ښه دغه موضوع طرف ته هم موږ راځو په کار دی خو چې فنډ ریلیز شي د هغې نه پس په هغې باندې دغه کېږو په کار چې اوس الیکشن ته دوا کوي چې الیکشن نه نږدې شي کېدای شي فنډ راشي او بیا کار شروع شي نو لکه که دا لکه د پاکستان تحریک انصاف د لیډرشپ دغه پالیسي چې یاره لکه موږ به دا کسان دغه شانتې پریښي دي او دوی دا اسمبلی چې کومه پروسیډینګز دي نه هغه بار بار د دغې د وجې نه انټرپټ کېږي یا هغه بار بار د ځنډ ښکار کېږي نو دا خو بیا هغې ته د خپل حکومت لکه 15 کاله دي او په دې کې ډېر لجسلیشن کول دا خو ډېره زیاته ګرانه نه ده بیا بلکل دا خو ګران ده سیار خو هغوی هم زما په خیال باندې د هغوی قیادت هم دا وایي چې زموږ سره اکثریت کم دی او زر تر زره ماحول داسې جوړول پکار دی چې په دې ماحول کې که زموږ له حکومت لاړ شي یا یې ورم کړو نو زموږ چې کم طاقت دی عوامي یا چې د هغوی کم یوت دی هغه به چارج وي دې کې دا خبره وکړله دا ایشو چې نن شوې ده یا پرون چې کوم شوې ده هغه دا وه چې نعیم الحق په سوشل میډیا باندې اکټیو شوی او بالکل دړکې ورکړه چې اپوزیشن لیډر به هم راله را نشي خاص کر په عمران خان په احتجاج په هکله باندې د هغه رد عملو نو نن چې کوم خواجه آصف و احسن اقبالو هغوی په دې باندې زور راوړو
چې څنګه به چې کوم قانون دی پروسیجر دی د هغې لاندې شهباز شریف راځي پروډکشن آرډر جاري شوی دی ته څوک یې چې ته موږ ته دا بیان راکړې چې زه به یې نه پرېږدم هغوی مو داسم جواب ورکړی دی هغوی وایي چې زه قاید ایوان دی نو دی دې بیا دلته خپې کېدي خو هغه خو په دې باندې خوشحال وي ځکه چې تحریک انصاف چیرمین ډېر وخت بعد پرون پارلمان ته راغلی و نو هغوی خو یقینا په دې باندې خوشحالې وي خو خدي سره سره پکې فایده دغه بل طرف ته اشاره کوي چونکې چې لوور هاوس او اپر هاوس هم پکې دی سینټ ته پکې سینټ رول هم ډېر زیات لکه مهم دی هلته کې نن سینټ چیرمین چې کوم دی نه هغه باقاعده وزیر اعظم ته لیټر لیکلی دی خط یې ورته لیکلی دی او په خط کې ورته دا ویلي دي چې وزیران نه راځي هاوس ته لکه مینی بجټ پیش شو خو وزیر خزانه چې کوم دی نه هغه پیش نه شو په دې نه کمنټ اخلم یو کالر دی مونږ سره السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی زه عبدالرحیم مسعود یم د جنوبي وزیرستان جی برورا خبر دا څه چې موږ په اول د مرکز سره وو دا مرکز ته کومه ده مرکز سره وو د مرکز نه چې کوم فنډ موږ ته راتللی جی د هغه فنډ چې کومه ده د موږ په علاقې کې چې کومه ده په دغه رنګ نه ده راغلی چې کوم د موږ مسایل حل کړي اوس چې کومه ده موږ د صوبې سره شو د صوبې ته خو دا پکار دی چې د موږ فنډ چې کومه ده د موږ په علاقې سره د موږ په علاقې کې دغسې حال دی چې د اوبو د څښلو په ځای د باراني اوبه جمع کوي هغه اوبه چې کومه ده دوی څښي داسې ډېر زیان شته نو آخر څومره فنډ د موږ وزیرستان ته راغلی چې دا و پاکستان په بدله خو دا فنډ چېرې آخر دا د قطاري نظام د اقسم د زوګان پولیټیکل هغه بورډ ده د دې چې کومه مخته بورډ دی نو آخر د موږ مسایل به په کوم وخت حل کېږي چې موږ آخر د انسانانو سره برابر کړو دا د ما صحیح ده مننه ډېره مننه وروره تاسو خپل پوینټ روچت که خپله خبره مو کړه بلکل د فاټا په هکله باندې چې موږ څومره خبره وکړو نو هغه به کمه وي دغه مسلې موږ خپل پروګرام کې څو وارې روچتې کړي دي دغه ډېره عجیبه خبره د فیاض چې اول سینټر سره و د گورنر لاندې به و هغه فاټا سیکریټریټ ورته یو غټه کنده وه بس راتله به پیسې به ټول هلته خوړلې کېدې اوس که هغه مرجر وشو اوس هم هغه خلکو ته اوس هم هغه د خپل منځ کې جګړې دي د گورنر او وزیراعلی صاحبانو چې کوم دی هغوی په دغې فنډونو او د اختیاراتو په حواله باندې د هغوی جنګ هم روان دی د نور منسټر هم پکې شامل دي وزیر اعظم عمران خان په دې هکله باندې کوشش کړی و چې یو داسې مربوط نظام جوړ شي چې ترقیاتي ډیولپمنټ کارونه شروع شي خو هغه مونږ لا په ګراوند باندې نه وینو صرف دا هم لیدلي دي چې صوبایي وزیران صاحبان که هغه د صحت ته یا د تعلیم د دورې کوي مونږ ته یې لا په نظر باندې نه راځي بله ورځ د صحت وزیر تللی او ډاکټر احتشام وادي تیرا ته نو هغه ته بریفینګ ورکوو سیکورټي ادارو ورته ورکوو او بریفینګ کې دونه خبرې وشوي چې وزیر صاحب یا د هغه د سیکرټري سره څه د پوینټ چې کوم دی نوټ کولو لپاره څه هم نه نو د هغې له مونږ ته اندازه کېږي چې څومره سنجیده دي زموږ سیریسنس لیول یې بلکل صحیح خبره ده یو بریک طرف ته ځو کتونکو اخلو دمې نه پس راځو جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی فیاض سینټ چیرمین په هکله موږ خبره کوله چې سینټ چیرمین چاته چې هم پاکستان تحریک انصاف ووټ ورکړو دې نه وړاندې هغه چې کوم د حکومت وزیر اطلاعات دی وفاقي هغه هم بند کړو په سینټ باندې لکه دا وایي صرف دلته نه ده هلته چې کوم دی په سینټ کې هم دغه مسله ده نو د دې مسلې نه داسې پته لګي چې لکه یاره په مسله ټوله د دې ستونزو نه داسې لګي چې مسله ټوله په حکومتي غړو سره ده او خاص کر وزیرانو سره ده ګوره سیار په تیر حکومت باندې به یو دا دغه کېدو چې د هغوی کوم منسټر وي په خصوصي توګه په نواز شریف صاحب باندې ډېر زیات دا تنقید شوی و چې ته پارلمان ته د تقدس ورکولو خبره کې خو پخپله به ډېر زیات کم راتلو اوس چې زموږ کوم وزیر اعظم صاحب عمران خان دی یو عوامي لیډر دی د خلکو ته ډېر امیدونه وو پخپله باندې هغوی دا وعدې کړې وې چې زه به پارلمان کې موجود یم باقاعده توګه زه به د سوالونو جوابونه هم ورکوم هفتهوار
او د هغې نه بعد وزیران چې کوم دي هغه به هم بالکل حاضر وي، نور چې کوم سټیټ منسټر دی هغه به هم حاضر وي. دا یې وعده کړې وه خو هغه مونږ نه وینو. پخوا په شان چې کوم وزیر اعظم صاحب یا وزیرانو ایوان ته نه راتګ، د سوالونو جوابونه نه ورکولو، زما خیال دی دا هغه مونږ ووایو د جمهوریت سره مذاق دی. مونږ د پارلمان د تقدس او جمهوري نظام چې خبره کوو د هغې مطلب دا دی چې دغه وزیران به د خلکو چې کومې کړمې دي د هغې چې کوم په حواله باندې کوم سوالونه را پیدا کېږي دغه به حل کوي. خو دا تر دې دمه په دې حکومت کې مونږ نه ګورو د کوم چې مونږ د بدلون دغه تکیه هم ته تړلې وه چې بدلون به راولي، نو هغه مونږ ته په دې کې هم نه ښکاري. صحیح ده. مشتاق صاحب د مونږ سره پېښور نه. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر جی. خیر جی مشتاق صاحب. تاسو خو جی دا چې کوم ټاپک دي که نه جی 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 دا خو خیر بدل دي او مونږ لکه دلته هر سړي ته دا یو دغه وي که نه چې څومره مطلب دا دی کوم مکتب فکر سره تعلق لرونکي دي، سرکاري ملازمین دي، دغه دي، هر سړی نن پریشان دی، نن په تنګدستۍ کې او په سخته کې او په دغه کې. مونږ زما موقف باندې به کېدی چې تاسو پوه یې چې زه همیشه د دې پرسن وذ ډیزبیلیټي خبره کوم. جی جی سپیشل زمونږ په پاکستان کې 3 کروڑ پرسن وذ ډیزبیلیټي دي که نه جي. او ما په همیشه په دې پلیټ فارم باندې خبره راوچاته کړې ده چې لکه د 2011 کې د پیپل پارټۍ په حکومت کې دی دا ریټیفیکیشن کړو چې دا کوم ایکټ دی په کوم د یو این کنونشن دا هغه باقاعده خو لکه امپلیمنټیشن پرې نه کېږي. بیا د پی ټي آی له چې مونږ د پی ډبلیو ډي والا ډېر ښه باري مینډیټس ووټ هم ورکړی دی وروسته ځلم او دې ځلم. نو هغوی مونږ سره په وروسته ګورمنټ کې په ډي چوک کې دا دغه کړی چې دا بل به زه په دې را روان حکومت کې دغه کوم. تر ننه پورې جي زه تاسو دا ووایم چې د یو عام په 3 کروړه معذوره خلکو کې به تاسو اندازه وکړئ د معیشت څه حالات دي، د نوکریانو څه حالات دي. مشتاق صاحب زه ستاسو خبره لږه کټ کومه په خپله باندې، زه ستاسو خبره لږه کټ کومه. د تقریبا یو میاشت کېږي وزیر اعظم هاوس له باقاعده توګه مونږ خبر هم شامل کړی او هیډلاین کې هم چلولی و، هغه یو بیان جاري شوی و، ټولو وزیراعلیګانو صاحبانو ته احکامات جاري کړي وو چې په 6 هفتو کې دننه دله زه د خصوصي چې کوم افراد دي په دې حق باندې پالیسي غواړم. مونږ ډېر پر امید یو تاسو هم دغه خبرونه فالو کوئ. تاسو سره د دې څه معلومات شته چې وزیر اعظم د احکامات جاري کړي اوس عمل پرې شوی؟ زه راځم که تاسو ما د 2 منټه راکړئ جی 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 خبره. ګورئ جي دا په ډېرو په ټولو حکومتونو کې دا سفارشات غوښتلی شوي هم دي. ګورئ ما چې تاسو سره د ریټیفیکیشن خبره وکړه د بل که نه په دې کې په هغه وخت کې د 148 ملکونو ریپرزینټیټیو په ایوان صدر کې د زرداري سره دغه کړو او د هغوی په مخ کې دا ریټیفای کړی هغه میګزین او هغه ټول ډاکومنټ ما سره شته دی. هغه څه تاسو ته د دنیا په هر پلیټ فارم باندې مشتاق صاحب صحیح ده. مشتاق صاحب ډېره مننه ستاسو پوینټ مونږ ته راغی. زموږ اصل کې نن چې کوم موضوع ده هغه هم دغه ده چې ګوره د داسې څیزونو دپاره لیجسلیشن کولی، قانون سازي کولی. اوس چې د ایوان پرایورټي چې کوم دی نه هغه بل سي، هغه ذاتیاتي او هغه انډیویجولز شي، نو بیا داسې تعمیري کار کوم چې د پارلیمنت بنیادي کردار دی کار دی هغه بیا پاتې شي. نو غټه مسله هم دلته کې دا دی ټاپک د راوچتولو مسله زموږ هم نن مقصد هم دغه دی چې دا پارلیمنت د دونه موده وشوه چې کله دا نوی پارلیمنت راغلی دی، دا نوی کسان چې غړي څونه منتخب شوي د دې کار دا دی چې دی قانون سازي وکړي، څه بحث وکړي، کوم څیزونه چې روان دي د هغې په ځای باندې هغه په ذاتیاتو باندې شروع شوي دي. دغه ډېره عجیبه خبره ده، دغه به نور هم مخکې به تلل غواړي. خو سیار زموږ د مشتاق صاحب همیشه کال کوي په دې حواله باندې. کله چې دا خبر راغی هغې هغه د پی ایم هاوس له چې کومه سټیټمنټ و ډېر سخت و
هغې کې ټول پراوینشل چې کوم څومره حکومتونو ډېر سخت احکامات جاري کړي چې فوري توګه تاسو موږ ته سفارشات راولېږئ. نو زما په خیال دی په دې باندې به وزیر اعظم هاوس وزیر اعظم په خپله دا شیزونه هغه ډېر کیر کوي، په دې باندې به څه اقدامات وشي موږ به امید ساتو. لکه امید چې ساتلو شو. ښه دویم موضوع طرف ته راځو. شروع کې موږ هغه اناونس کړې وه، هغه د ډیولپمنټ کارونو باندې موږ عموما ګورو چې لکه هغې باندې ډېر زیات زور وي چې کوم حکومت وي هغه ډیولپمنټ خاص کر ایم این ایز ایم پی ایس په خپلو علاقو کې کار کوي. په بنو کې یو داسې روډ و چې د هغې باندې کار شروع شو، تیر حکومت کې پې کار شروع شو، اخره کې پرېښود، دونه ته خلک تنګ شو لکه د هغه دوړې نه د هغه کړو نه، اخره کې خلکو په خپله چنده شروع کړې ده هغه روډ چې کوم دی هغه جوړوي. دا زموږ ګران کتونکي دی په ریپورټ کې هم ګوري، موږ خو اکثر د جوماتونو لپاره یا نور څه مقصد دپاره چندې لیدلي دي، خو داسې ارګنایز منظم چنده باقاعده کټ پروت دی او چندې غواړي زموږ چې کوم د پی ټي آی د بدلون حکومت دی په هغې کې ورسره کټ هم پروت دی. او دغلته چې کوم د دغې ځای د بنو چې کوم میریان او سیمې خلک دی زه هغوی ته سلام پیش کوم چې هغوی په خپله باندې کار کې بوخت دي، په خپله لاسې کوي او دا وایي چې خپله لاسه ګله لاسه. او زموږ چې کوم صوبایي حکومت دی په خصوصي توګه هغوی ته هم په دې حواله باندې ځان ښایي او ورسره تیر حکومت په هم یاد کړو. اکرم دراني هم د دغه ځای او دا تیر حکومت کې شورش او تیر حکومت هم خیر د پی ټي آی خو هغه مرکز کې وزیر نو اکرم خان دراني هم دا کوی شو، یوازې موږ پی ټي آی نه یادو. وفاقي حکومت نه ښه ګوره دلته کې یو پریسیډنټ سیټ شوی دی. مثال دا دی چې ګوره چیف جسټس تیر چې کوم و نو ثاقب نثار صاحب هغه کله ډیم جوړو نو هغه مې خلکو ته ماس فنډینګ دغه یو کمپین شروع کړو چې راشي چنده راغونډه کړو چې ډیم پې جوړو نشي نو پکار چې بس خلک د خپله بیا سړک هم جوړوي بیا ښه ټیک ده صحیح ده بیا به لکه زه خپله خبره ځان له جواب هم داسې ورکړم چې زه ټیک ده موږ به خپله چنده راغونډه کړي خلک دغه شانتې روډ به جوړ کړي خو بیا به ټیکس نه غواړي. دغه مسله ده پکې باچا اصلي خبره هم دغه ده. حکومت دې دپاره وي خلک اوټ هم دې دپاره ورکوي چې د ژوند بنیادي سهولیات تعلیم صحت روډ دا چیزونه دا د حکومت په ذمه دي. د دې چې ټیکس دی نور چې کم د دې لوازمات وي هغه به حکومت ولس ورکوي خو هغه دا نه پوره کوي. سیار یو خبره کوم په دې حواله باندې دې سره به موږ وتړو چې د تحریک انصاف په تیر دور کې چې کم ترقیاتي بجټ و هغه ډېر زیات لیب سوی و په اربونو روپۍ وي او وس دا تقریبا نو یوټیلایز شوي وس هغه تیر پراجیکټ او تقریبا هغه 20 اربه ځینې یادوي چې باقاعده توګه دا پی این ډي چې کوم ډپارټمنټ دی مختلف ډپارټمنټ دی نوټیفیکیشن کړی دی چې مونږ کمې منصوبې شروع کولې هغه پینډینګ وي اوس به هغه ختموو او ریوایز کوو به ډېر په دې کې دا روډ چې اوس کم دی د بنو دا زما په خیال باندې دا هم داسې متاثره شوی دی ډېر داسې ځایونه دي. تیر حکومت کې وشو اوسنی حکومت هم د تحریک انصاف په کار دی چې کم ډیولپمنټ پراجیکټ منظور شوی و پیسه ورسره ډېره هغه وس عملي کړي خو هغه وس نه کوي چې کم اطلاعات دي دوی دا وایي چې مونږ نور لوی پراجیکټ دي هغې کې به دا پیسه ورکوو او واپس کېږي به دغه چیز نو عجیبه صورتحال دی. ښه نو اوس که لکه دغه پریسیډنټ سیټ شو د دغې نه پکار دی چې لکه د ولس لوکل چې کوم خلک دی دغه بیا دغه منتخب غړي به هم دغلته راځي که نه دغه خلک په دې خلکو نه به ووټ غواړي یا په دې لاره ګزران کوي نو پکار چې هغې ته بیا راشي هغه ته وښایي چې دا روډ موږ په خپله جوړ کړی دی اوس به موږ لکه تا سره هم خپل سکور سیټ کوو. کالر دی را سره جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سیاد صاحب. جی څوک خبرې کوي چېرته نه؟ غلام سردار کرک نه. جی رورا سر دا مې ویل چې فنډ مونږ نه ریزینګ وشي چاندا مونږ نه وشي که نه د ډیم دپاره یا د بل هسپتال دپاره یا د بل په نامې باندې که نه صحیح او بیا هغه چې کله جوړ شي بیا مونږ نه هغې باندې تیل ښه اخلي مونږ نه ټیکس ښه اخلي مونږ ته لوډ شیډینګ هم مسالې وي نو په کار خو دا وه چې کوم ښار په مونږ پیسو باندې جوړ شي نو په کار دا چې مونږ نه بیل هم نه وه مونږ نه ټیکس ښه نه وه که نه نو په کار خو داسې ده ځکه چې مونږ پیسو باندې دوباره حکومت بیا مونږ نه دوباره بیلینګ ښه کوي او مونږ نه ټیکس ښه اخلي. همدغه خلک ورورجان همدغه خلک راځي که نه دغه بیا تاسو نه ووټ غواړي یا تاسو له راځي تاسو ته وایي چې د بدلون لوی لوی دعوې درته کوي د حقونو تاسو نو بیا زما په خیال هم دغه صحیح وخت بیا دغه دي ته جواب ورکولو
پکاره چې په هغه ټایم ورته تاسو ښه صحیح جواب ورکړئ. فیاض یو بریک طرف ته ځم بیا راځو. کتونکو پروګرام روان دی، راځو یوې وړې شاندمې نه پس. جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی فیاض بل موضوع طرف ته هم راځو، ځکه چې دغه کوم یو پریزیډنټ سیټ چې وی دا به رواني زما په خیال له ډیم نه واخلي تر د هسپتال نه پورې، او بیا اوس په سړکونو جوماتونو دغه بیا خلک دغه شانتې په کراؤډ فنډینګ باندې چې کوم دی دغه څیزونه خپل د ترقۍ او د ډیولپمنټ کارونه چې کوم دی او په خپله کوي. بل طرف ته راځو چې کوم پیسکو فیصله کړې ده چې 6 ګریډ سټیشن دي هغه به موږ بندو، او دغلته هغوی وایي چې دا مختلف ګریډ سټیشن دي، هغوی وایي چې دې ګریډ سټیشنو باندې لاین لاسز ډېر زیات دي. د هغې د وجې وایي چې د 98 نه تر د 100 پورې چې کوم دی دغلته لاین لاسز دي. نو څه دغه تا ته څه ښکاري دا د دې ټیک حل دی لکه بس چې کوم دی کې اوګرایي نه کېږي، لکه 10 کسان ورکوي خو که 90 کسان نه ورکوي دغه 10 د هغې سره بس وځي. یاره با بالکل په دې باندې چې کوم حکومت دی پیسکو د هغوی ډېر مودې له کار کوي او ډېر زور یې په دې دی د غلاګرو خلاف. ښه خبره ده، ډېر دوی وایي چې موږ ته پیسې هم ریکور شوي دي، خو په ډېرو ځایونو کې د دې څه اثرات هم مخې ته نه راځي. یو خو خبره ده دباو هم پکار دی په خلکو باندې چې بلونه ورکوي، کونډه کلچر ختم شي. په دې هکله باندې د چې کوم د بجلی وزارت دی واب دا هغوی هم کوشش کوي، بیانات راځي، کمپین چلوي. اوس چې کوم متاثره علاقه دی موږ د پیښور کلیوالي سیمو وګورو، خواوشا چې کوم علاقې دي دغلته د بجلی ډېره غلا کېږي. اوس د دې له زیاتره دغه سیمې متاثره شوي دي. بیا جنوبي اضلاع فاټا دغه ځایونو له هم داسې اطلاعات راځي چې دوی وایي چې ډېر زیات په دغه کې لاین لایسنس کېږي، بلونه نه ورکولی کېږي. نو یو ښه ده دغه خو د دې متبادل چې کوم اقدامات دوی وایي چې موږ اوس کوو په هغې کې خو یو دا دی چې کوم جدید ټیکنالوژي استعمال دی هغه به ضروري وي، ځکه چې هر وخت یا خو به مکمل لاینونه ختموي. څنګه چې ستا خبره ده د دې نه ډېر داسې خلک دی چې هغوی بیل به ورکوي، کونډې به نه چې هغوی به متاثره کېږي. نه نو اوس دې کې پوښتنه دا جوړېږي چې آیا دا د دې سلوشن دی، لکه دا پریکټیکل سلوشن دی چې لکه ته په خلک به په خپله قانون کم ځای کې دی، حکومت کم ځای کې دی، د سټیټ ریټ چرته دی. مونږ خو داسې وکتل چې یاره د لاهور نه هغه یو ریکي شروع کړه چې یاره مونږ خلکو ته وښوله چې لاهور نه مونږ شروع کړه، پېښور ته راغله په کونډه کلچر پسې. نو پکار چې حکومت لړ شي هلته کې دې دپاره یو باډي جوړه کړي، څه خلک راشي او هغوی دغه خلک راونیسي بالکل چې غلا کوي. سیار زمام دغه ومایو چې د غلا به خیبر پښتونخوا کې کېږي، خو چې کوم اعداد و شمار دی د اندروني سند داسې علاقې دي چې هلته د بل تصور نشته. دغه شان پنجاب کې هم ډېرې زیاتې علاقې داسې دي چې هغه هم زمونږ د دغې چې کومې بدنامي دي د دغې سیمو په شان دي. بلوچستان د کوټې شان ښار کې هم دا مسله ده، د بجلی د غلا لاین لاسې زیات دي. په ټولو سیمو کې د یو شان کاروایي پکار ده. خو څنګه چې ما وویلې چې دوی اوس نور جدید چې کوم ټیکنالوژي هغوی هم متعارف کوي، دغه ارسه به وشي. خو زمونږ چې کوم ترسیل دی نو دغې ته به هم کتل پکار وي. یوازې که د توانایي یا د بجلی بحران دی نو هغه یوازې په غلا کې نه دی، که ځان د دې لا خلاصوي ښه خبره ده. ریکوري هم ډېره وشوه، خو ستا چې کوم ټرانسمیشن لاین دي دا نوي کول دي، نور چې کوم وړې وړې منصوبې دي په دې باندې اقدامات کول پکار دي. سیار اوس لږه شیبه مخکې یو سوال د لکومه زه د لکومه یو سوال چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د توانایي په هکله یو ډېر لوی اجلاس شوی دی او لږه شیبه اګاهو اوس دا دی موږ ته د هغې اعلامیه راورسېده. په هغې کې هغوی دا ویلي دي دغلته چې کوم مشیران دي د هغوی څه به ورته ووایو، هغوی دا وایي چې 356 واړه ډیمونه دي دا به مونږ کمیونټي ته ډېر تر زره به حواله کړو. نو څنګه دا په کوم ځای کې دي موږ ته خو د هېڅ لا ډیټیل نشته. نه دا خو دې باندې خو زما خو خیال تېر حکومت کې بلکې بېګا دلته کې زموږ چې کوم د
وزیر اعلی هغه پکې موجود و، حمایت صاحب پکې موجود، حمایت الله خان چې کوم دی پرون دلته پروګرام ته راغلو هغه د سینې دي هغه جوړ شوی دی ډېر واړه دي لکه هغه بس پنیرونو باندې مونږ پنیرونو باندې دي هغه د هغې ډېر زیات غټ آوټپوټ نشته د هغې د نمبرز ډېر زیات دي او د هغې کارکردګي دومره نه لکه 350 یا 300 چې مونږ یاد کړو داسې دا ډېر زیات غټ دي لکه هغه تعداد یې غټ دی خو کار یې دومره غټ دی ډېر په بجلي په کم مقدار باندې ډېر مینی دي ډېر کم مقدار باندې ډېر واړه دي دغه خو یو ځان ته خبره ده اوس دلته کې پرون چې کله حمایت الله خان دلته خبرو وکړه چې موږ سره بجلي ده او موږ کې الکتریک موږ نه غواړي نو موږ هغې باندې هغه ورسره موږ یو اګریمنټ کوو هغې باندې موږ خرڅوو به اوس بجلي یو طرف ته دغه خبره کوي اوس ته په دې خبره باندې لکه اوس په شب قدر کې هم پیسکو وایي چې هلته کې فیډرې دي 4 هغې فیډرې داسې یادي چې هغه موږ د بندولو فیصله کړې ده او په 28 جنورۍ پورې به هغې باندې موږ بجلي بنده کړو هغه وایي چې دغه 4 فیډرو باندې تقریبا خواوشا 7 ارب روپو پورې قرضه ده نو 7 ارب روپۍ خو ډېرې زیاتې دي دغه خلک به څنګه ورکوي دغه هم یو غټه مسله ده او چې په دغې باندې بجلي بنده شوه نو د هغې نه پس چې به هغه کوم کیوټک سچویشن جوړېږي د هغې به څوک ذمواري خو الټیمیټلي بیا حکومت نه راځي لکه په این پی په دور کې ماته یاد شي چې این پی په دور کې څه ځایونه داسې وو په 400 کې او پښتونخوا د ما په خیر شب قدر ایریا کې څه ځایونه داسې وو چې هغې ته بلونه باقاعده معاف کړي وو خو په غټه سطح باندې هغې بلونه معاف کړي وو خو اوس لکه دغه هم طریقه نه ده خو دا هم طریقه نه چې د شب قدر دا کوم متنازع دیهات دي قبایلي سیمو سره نږدې دي نو یو خو دا دی چې بالکل په ځینې ځایونو کې امنسټي پکار ده سکیمونه په ټیکس او هر څه کې راځي دغه هم ډېر ځپلی شوی لري خلک دې هر چاته نه خو ځینې علاقو کې دغه پکار دي ځکه 7 ارب روپۍ ډېرې مشکلې دي چې دغه خلک اوس ورکړي بعض ځایونو کې امنسټي پکار ده او کم ځای کې چې بیا عمل نه کیږي نو باقاعده توګه هغوی بجلي به نه ورکولی کېږي صفا خبره کول پکار ده یوازې دا هم نه ده چې اوس بجلي هلته نه ورکوي لکه اوس ما درته ووایي په یو کلي کې 50 کوره دي 100 کوره دي په 100 کورو کې 10 کوره ورکوي او یا نه ورکوي ډېره ټیک ټاک اوورویلمنګ میجورټي نه ورکوي خو 10 خو یې ورکوي که نه د هغه 10 څنګه راپاسي او هغه او یا کورونو ته ووایي چې یاره ستاسو الله ته په موږ باندې بجلي بنده شوه نه دا خو بیا د مبدا د حکومت کار دی چې خپل ریټ چې کوم دی عملي کړي په زور باندې به هغوی کوي بالکل دا خبره شته په ډېرو علاقو کې په وچو کې نامده پکې سوځي دا دغلته چرسدي ځینې داسې علاقې دي چې هغې کې هم دا مسله روانه ده ډېر خلک غریبانان لکه چې حکومتي پالیسي داسې چې لکه هغه ستا خبره چې لکه په وچو کې به لامده سوځي بیا که نه دا خو ډېره عجیبه غونته کې د کالر دی را سره یو ورور دی را سره د اقبال روډ دی د پنډۍ نه دی جی وروره څه به وایې څه حوالې سره وعلیکم السلام صاحب زه داسې کلي د سوات یم او دلته پنډۍ کې لږ څه کار و هغې پسې راغلی وم نو تاسو چې لږ څه مخکې د خبرې کولې او تاسو کوم دغه کول چې یاره پرایم منسټر چې دی نو هغې د کې پي کې دغه سره ګورنمنټ سره چې سره میټینګ کړی دی او 350 ډیمز دي که دا چې دي هغه به چې دی نو زر تر زره کمیونټي ته هینډ وشي خو تاسو په دې منځ کې دا وایي چې موږ ته خو پته شي دا کوم ځای کې دي تاسو چېرته د خپل سټوډیو نه بهر لیکلو ته راوتي هلته کې شتې ستاسو موږ داسې کم کم ځای کې دي تاسو ووایه راسه تاسو راشي دي لږ شل زه تاسو په خپل ایریا کې وښیم صحیح ده دا څونه څه آوټپوټ یې څومره دی یاره جی آوټپوټ او انپوټ دا خو رسنۍ خبرې دي که نه کم سے کم تاسو په دا ریالایز کړئ چې واقعي د ګورنمنټ څه کوي صحیح ده څه کوي هر یو پوزیټیو شی پوزیټیو دغه کوئ انکیس نیګیټیو تاسو پوزیټیو تم نیګیټیو دغه کوئ دا خبر نه نه پوزیټیو او نیګیټیو خو ځان له خبره دا چې کوم پروجیکټس باندې د ستاسو د پی ټی آی حکومت سینه ډبوي دا پروجیکټس چې کوم دی نه د اے این پی په دور کې دا انیشیټیو اخیستل شوی او هغې دا ویلي وو چې 250 پورې ډیمونه هغې ځان ته ټارګېټ ایښی دا مینی ډیمز چې کوم دي دا واړه دي مایکرو ډیمز دي زما خبره اورئ دا هغې باندې هغې کار شروع کړی دی او دا څنګه جي صحیح ده مننه نه ډېره مننه زموږ ضرور حق دی هغه خپل نه ټیک خبره ده نه موږ ټیک خبره خو لکه فیکټس داسې دي ګوره دا خو داسې دی چې لکه اوس ګوره یو ډیم دی پراپر غټ ډیم دی چې تو وړوکې غونته کې مایکرو لیول باندې یو بجلی پروډوس کوي چې هغه زما په خیال ټولو نه 40 میګاواټ نه جوړېږي 300 یا موږ دغه خبره کوو نو موږ ته دا وایو چې لکه هغه هغې کمیونټي هینډ اوور کوي دا خو هغه ځای نه دي چېرته چې به د اوبو فلو ده هلته کې یو کلي ته یو څو کورو ته به بجلي ورکوي د هغې خو چې لکه 350 نومونه ته زه واخلم نه هغه به ځان له 3 ورځې واخلي که نه د مونږ فیکټ زمونږ مقصد دغه و چې دا ډېر په واړه سطح باندې دي که جوړ شوي هم دي
یو خدای چې ټوټل 350 جوړ شوي هم نه دي او دی چې کم کلیم کوي او بل دا ده چې کم 350 دی یادوي هغه ډېر واړه دي ډېر په واړو سطح باندې دي د هغې په هغه لکه داسې نه چې هغه نیشنل ګریډ ته به د هغې سیار زمونږ په علاقه کې یو داسې دی ورکوټه شان خو هغې کې څه چل شوی دی په د وابډا سره د هغې کس ورسره سلانجه ده هغه د بل ځای دی هلته بس د سیخونو کارخانه ده سریه کارخانه لګېدلې ده بجلي عام ته خلکو ته نه ورکوي نو دا هم د حکومت چې کوم نظام دی هغوی ته پکار ده اول زمونږ بجلي ده بیا دې به یې کارخانه لګوي صحیح ده یو سوات نه مونږ سره یو کالر دی جیرو څوک خبرې کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زه تاسو خبرې کوم دا به تاسو دا پروګرام خو ډېر ښایسته روان دی او ډېر ښکلی پروګرام یو دی خو تاسو ته 350 ډېر ته وایي وروره موږ ورته دې سوات دي ډیمونه خو دلته په سوات خو ډیمونه کم دی تاسو موږ ته به دې ټي وي به دا خو ستاسو اوس یو ورور کال کړی وه دې نه وړاندې نو اوس مونږ خو په خپله هم دغه خبره هغه ته وکړه هغه هم د سوات دی او هغه پاکستان کې سربای د خلکو لګولي چې هغه ورته زموږ نه خبره دي صحیح ده صحیح صحیح ده ډېره مننه ډېره مهرباني دغه خو مونږ دغه ورور ته هم وایي چې هغه ډیمونه نه دي ډېر واړه پروجیکټس دي د کلو په سطح باندې هغه دي لکه د هغې د دې سره څه کار نه چې هغه نیشنل ګریډ ته بجلي خو نه ورکړي کلو دپاره جوړ شوي دغه واړه د ورور خبر وکړه چې ټرباینز لګېدلي بل موضوع زمونږ نه زما په خیال ډېره مهم د هغې طرف ته به راځو بریک اخلو او هغې باندې خبرې کوم ډېره زیات امپورټنټ کتونکو یو بریک اخلو بریک نه پس راځو جی کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هرکلی بل موضوع طرف ته راځو ډیمونه خو چې اوس شمارو او هغې هغه ګنتي پوره کوی باندې به ډېر ټایم لګي سیار دا سوال ما ستا له کړی و خو ما له خو خپل نه راتلو نو تام جواب رانه کو زمونږ چې کم ګران کتونکي دی هغه هم رانه کو ډېر مشکل سوال دی که نه کوم چې دا 350 ده او نه لکه 356 یادي نه کلیم کوي خو دغه خبره چې دا مینی واړه سطح باندې دا داسې لکه ډسپنسري اوس ته ما باندې 350 شمارې لکه هغه ډېر زیات اصل کې ولمبې کې خپل چې کوم هغه چارواکي یې نه تاسو کې دیم 350 یاد کړي دي څوک یو د پی ټی آی چې یو غړی راشي نه هغې 400 کې اکثر 300 کې کله 350 کې هغې ته په خپل هم نمونه نه پته بل موضوع طرف ته راځو هغه دي زموږ په معاشره کې د علماء کرامو کردار پېښور یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي علماء کرام چې کوم دین دا راغون شو دي خبره کړې ده د بجلی د اوبو حوالې سره اوبو چې کوم شارټیج را روان دی مونږ یا وایو چې پاکستان چې کوم واټر سکیرس دی دا به په فیوچر کې یو ډېر لوی مستقبل کې زموږ دپاره یو ډېره لویه مسله جوړېدی شي په دې باندې علماء کرامو دغه عزم کړی چې دوی به خپل کردار لوبوي فیاض څنګه ګورې دې ډیولپمنټ ته سیار یو ښه اقدام دی خصوصي توګه په دې کې د اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم چیرمن دی ډاکټر قبله ایاز صاحب هم موجود د ملک چې کوم نامتو علماء کرام مشایخ هغوی پکې موجود یو خبره په دې کې دا کېږي زور پکې دا راوړلی شوی دی چې زموږ څه معاشرتي مسایل دي او په هغې کې علماء کرام ځکه چې هغوی خلکو ته ډېر نیغ په نیغه هغوی ته اکسس حاصل دی د هغوی چې کوم بیانات دي کوم تقریرونه دي جوماتونو کې یا د هغې کردار دی نه هغه ډېر زیات اهم دی یو کالر دی را سره نصیر ورور دی پېښور نه جی السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام یاره جی زه خو دا وایم چې موږ ته لکه وزیر اعظم صاحب ډېرې وعدې کړې وې او لکه موږ ته خو هېڅ دغه میلاو نه شو موږ خو داسې د بجلۍ مسله خو یوازې نه ده موږ ته خو ډېرې مسلې دغه د کومې وعدې کړې وې دا څنګه صادق قوانین دی چې د قوم سره کومې وعدې کړې وې او په ګډ اساس په ګډ کړې وې او هغه چې کوم ټولې دروغ وختې دلته کوم موږ ته خو لکه د بجلۍ نه څه بیس موږ ته نشته بجلۍ موږ ته نشته موږ ټیکسونه ورکوو موږ بجلونه ورکوو موږ خو ډېر لکه په پریشانو کې یو لکه د دې خامخا حل پکار وي صحیح مننه بالکل همدغه خبره او چې مونږ وایو چې وعدې خو هغه ډېرې زیاتې وکړي راغلو مني تقریر کې وي چې به هفتهوار چې کوم دی نه سوالونو جواب ورکوم په اسمبلی کې هغې نه پس زما په خیال تېره ورځ چې راغله اوس 3 نیمه میاشتې پس چې
چې کوم دی په پارلیمنټ ته تا وکړو هغه چې تا یې وکړه هغه نه پس لاړه نو بیا خفه ولته کې او نعیم الحق بیا چې کوم د غصې اظهار کړو په خپل ټویټ کې نو ټیک د اپوزیشن لیډر هم زما په خیال سره لکه فرښته نه ده خو لکه راځي چې خپل ځان څنګه پورټری کوي نو هغه مونږ ته په ډاګه باندې ښه لکه د اوبو په حوالې باندې چې لکه دوی به خپل رول پلی کوي څونه پازیټیو رول دی او دغه خو لکه یو د اوبو مسله شوه زموږ په دې معاشره کې نورې ډېرې زیاتې مسلې دي په خصوصي توګه باندې چې اوس کوم مونږ ته د اوبو نه زیاته مهمه مسله ښکاري نو هغه د آبادۍ د کنټرول کولو دغه حوالې سره لکه علما کرام کرا راغون شي او دغه طرف ته خپل توجه راوګرځوي بالکل سیار دغه آبادۍ کنټرول ورسره خاص کر د نشې چې کوم لعنت دی په دې حواله باندې دینه ډېر زیات حکومتي کچ باندې د دې نه مرسته اخیستلی کېږي یو خو مونږ دا کتلي دي زمونږ چې کوم عام ولس هم دی هغوی یو د حقوق الله د حقوق العباد خبره کېږي حقوق الله خو روان دي خو حقوق العباد په هکله باندې چې خلکو ته کوم مسایل دي د هغې سره د دوی چې کوم کردار دی نو یقینا حکومتي کچ باندې چې کوم دا ګام اخیستی شوی که داسې سیمینارز انعقاد کېږي وخت په وخت باندې و صرف د اوبو د شارټیج خبره شوې ده زموږ عام خلک چې کوم دی هغه د دې لا نه دي خبر چې راتلونکي څو کاله پس به د اوبو دلته څه لیول وي د دې په وجه به کم مضمرات رامخې ته کیدلی شي د اوبو د ضیا چې کم مخنیوی دی په دې کې عام خلک څه کردار ادا کوی شي دغه شان علما کرام د نشو په هکله باندې اوس چې کوم لعنت خاص کر زموږ تعلیمي ادارو کې ډېر زیات مخ په وړاندې راغلی دی څوک دې ته اړو ګوري هم نه څوک دې ته اړو توجه هم نه ورکوي همدغه علما کرام دي زما په خیال باندې د والدینو له زیات او وی په دې چې کم سماجي برایانې دي خرابې دي په دې کې یو ښه کردار ادا کوی شي او پېښور یونیورسټۍ اسلامک سنټر کې چې کم دا انعقاد شوی دی موږ به امید ساتو چې د اسلامي نظریاتي کونسل ډاکټر قبله ایاز په مشرۍ کې به نورو صوبو کې هم داسې قسمه اکټیویټي کیږي او دغه سلسله چې کوم دنه دغه مونږ دغه هیله ساتلی شو چې یاره هغه کنټینیو ساتلی بالکل جاري ساتلی شي فیاض ډېره مننه کتونکو دا زموږ د نننۍ ورځې خپرونه اجازت به غواړو تاسو نه د الله په امان